اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تھی. دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ویلے دی پہاڑی سڑو باندے چہارا دخل پشان دور سنگار کے او پہاڑی خضو باندے لعنت ویلے دی چہارا دخل لباس دور سنگار چدے آدھا سڑو پشان کرے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ویلے دے پہاڑ سڑو باندې چې هغه د خلو په شان ځان له ډول سنګار کړي او د هغې خلو باندې لعنت ویلې چې هغه د سړو په شان ځان له ډول سنګار کړي. په دې حدیث مبارک کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم مشابهت باندې خبره کوي چې تاسو به د سړو په خپل ډول سنګاري او د زنانو په خپل ډول سنګاري. د الله نبی صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته یو پیغام دا راکوي چې الله تعالی هر کس په خپل خپل ډول باندې پیدا کړی نو چې هغه خپل صورت ته لګوي چې هغه په هغه صورت او چې کوم یو کس د یو خپل صورت پرېږدي او پردیش شروع کړي نو دغه انسان بیا لعنتي شي. لکه مثال په طور سره نن سبا کوو تاسو نو زنانه د هغې زیات زنانو کې چې دی ډېرې جنکۍ هغوی د هلکانو لباس د الله اغوندي یعنې په ظاهره ورته وګورئ د داسې خو نه وي چې د هلکانو څنګه سپین لباس یو څنګه دغه په دغه طریقه نه خپل یخته چې ځان له جوړوي هم د هلکانو په صورت دغه شان چې جامې څومره دغه کوي نو هم د هغوی په ډول او سینګار باندې او د هغې سره سره چې کومه لاره اختیاروي نو هم دغه سړو طرف ته روان دي. مثلا دغه شان هلکان چې څومره دي هغه د جنکو په شان ځان له ډول سینګار او ځان له میکاپونه ځان له چې دی دا کوم صورت جوړ نو حیران به پاتې شي چې صرف او صرف یې لپټه نه یې په سر کړې نور چې څومره ډول سینګار دی نو په هغه طریقه باندې چې دی دا جنکو هغه روح اختیار کړي. په دې وجه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په لعنت چې الله تعالی ته سړی پیدا کړی نو د سړی د پیدایش دا خدا دی چې دا خپل جامه دا خپل طریقه دا خپل ډول سنگار دا خپل او د زنانو خپل طریقه اوس چې یو د بل سلسله اختیار کی نو دا د هغه خپل فطرت نه چې دی انحراف دی دا هغې باندې دوی خپئ چې په دې شکل کې زه نوی او زه داسې نن چې په کوم کور کې وګورئ نو تقریبا چې هر کور کې پخوا به چېرته یو اجړا پیدا کوي او د هغې یو اجړا ته به د خلکو پام و چې یاره دا اجړا دی. اوس داسې کور نشته چې اجړا پکې نه پیدا کړي. هر یو کور کې چې ګورئ نوجوان ته به حیران به پاتې شي ځان له چې کوم ډول سینګار کوي ځان له کوم صورت جوړوي او ځان له چې کوم کلین شیو وکړي او بیا د هغه کلین شیو سره چې ځان له په مخ باندې کومې نخرې او کوم څیزونه پورې کوي نو حیران به پاتې شي چې یاره
یو خوله د دوه ورونو نه 1000 ښه ده چې د معاذ او د معوذ غوندې ترمار نه وي، چې یوه خوله د دوه ورونو نه 1000 ښه ده چې د داسې دلا او د داسې بې غیرته نوجوان په عوض کې جنۍ پیدا وي، هغه ته ډېره زیاته غوره وي چې حیا نه کوي، چې غیرتمند دی. او چې کله یو هلک په دې باندې هم ځان خپل دغه جوړ کړي او په دې باندې فخر وکړي، او بیا چې وګورئ نو دغه بې غیرته پلار ورته وګوري چې یاره زوی مې پیدا دی په کور کې، او هغه د ځان اجړا جوړ کړی دی او هغه په صورت ځان بدل کړی دی، او د دې پلار هم د سره څه کار دی، مور هم خوشحالېږي چې یاره ښه دی زلمی دی، ما یې دې ته زلمی مه وایه، د دې په ځای باندې چېرته دا یو جنۍ دنه پیدا وي هغه به ته ډېره زیاته غوره وي، ځکه چې دا زلمی خو داسې نه وي دا کوم زلمو چې ځان له دا کومې نخرې شروع کړي، دې ته زلمی څوک نه وایي، په دې باندې خو محفل به دې ښکاري. زلمی خو هغه و چې غټ غټ برېک به و او ګوره ګیره به وه، اوږدې سړي به وې، غټې روزي به وې، او چې کافر ته به یې وکتل د هغه نه به یې زړه ویستل. اوس خو چې دی کافر یې هم وشرموه، دا پته نه لګي چې دا مسلمان دی که دا یهودي دی که دا هندو دی که دا عیسائی دی، ځکه چې هغوی کمې نخرې کړي دي نو دوی په هغې کې ترقي لټوي، باوجود د دې چې مذهب به اسلام لري، پلار به یې پښتوني مور به یې پښتنۍ، پلار به یې مسلماني مور به یې مسلماني، او د هغې باوجود چې زوی ته یې وګورو نو حیران به پاتې شي چې خدایه دا لا اجړا د کوم طرفه پیدا دی. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یو پیره ناست یو اجړا راغی، د الله نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو نه تپوس وکړو ما بالا هذا دا څه شرم دی، صحابه یې د الله نبي اجړا دی، نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې دی د مسلمانانو د قصبې نه د سفر په مسافر باندې وشړه، یعنې دونه لرې پورې چې دی دې شهر بدر کې یو اجړا داسې دی چې هغه تني پیدا دی خو هغه حیاناک دی، هغه د خدای نافرماني نه کوي، هغه بېدیني نه هم کوي، نو هغه اجړا چې دی هغه باندې څه نشته، ځکه چې هغه تني پیدا دی او بس په دغې طریقه باندې دی، خو هغه خپل لمونځ اودس کوي، خپل هر څه کوي، او هغه بېحیایي نه خوري. یو زمونږ او ستاسو په دې علاقو کې چې دا کوم اجړاګان چې زمونږ او ستاسو په علاقو کې په نظام حکومت هم د خپل طرف نه کوشش وکړو چې د دې علاقې د شهر بدل کړي، نو بعضې خلک پکې هغه کامرینان هغه دهریان هغه بېدینه او لعنتي خلک هغوی په دې باندې اور واخیست چې یاره دا اجړاګان ولې د دې علاقې نه شهر بدل کېږي، ولې دا انسانان نه دي او د دې اجړاګانو په اسلام کې حق نشته، ما یې د اجړا په اسلام کې حق شته، د پیشنیانو حق نشته، دا خو د تن نه اجړاګان نو پیدا کړو، خو د اجړاګانو لاره اختیار کړه، او دا چې دا کوم ډول سینګار چې کوي دا یې د څه لپاره کوي، دوی خو صرف د لوط علیه السلام د قوم عمل هم کوي، او د لوط علیه السلام په قوم چې رب العالمین کم عذاب راوستو هغه د دنیا په تاریخ کې په یو قوم الله نه دی راوستی چې په کم قوم کې هلکان د ځانه ښځې جوړوي او هلکان ډول سینګار د ښځې اختیاروي، په دغې قوم به رب العالمین د لوط علیه السلام د قوم عذاب راوړي، او په هغې قوم چې کوم عذاب راغلی و 3 قسمه راغلی، د کاڼو باران پې شوی او د هغې نه علاوه زلزله پې راغلې وه، او درېیم دا دی چې جبریل علیه السلام د دغې قوم خالیو ته لاس اړام کړو او اسمانه پورې دونه په غوسه باندې ورسول چې د مرغو د سپو اوازونه یې فرشتو واورېدل او سردلان دې راوغورځول، 40 لاکه کسان په یو ورځ الله په دې عذاب کې برباد کړي. اوس هم چې مصر ته لاړ شي او په کوم ځای د لوط علیه السلام د قوم دا عذاب راغلی هغې ته بحر میت وایي، په هغې کې چې کوم دریاب دی په هغې کې میت ژوند نه شي کولی، د هغې نه وسوک نه شي څښلی، ځکه چې وسوک داسې تریخ دی چې یو ځل ورته هغې نه پیدا نه شي اخیستی، په هغې عذاب راغلی. هغه عمل چې دی په لارو کفر کې شروع دی، هغه عمل مخکې به دې جنۍ ساتله، خپله لور به دې محفوظ کوله، اوس به زوی ساتئ که نه د ټاپ دنیا او د غیرته ترې جوړېږي او بیا به یې د لرې ځای نه نظاره کړي چې خدای دا وساتم خو دا وساتم. وجه یې څه ده؟ مور پرې خوشحالېږي چې برېت وخورئ او چې ګیره وخورئ، پلار پرې خوشحالېږي، او چې کله چېرته چې پیاله یې ماته کړي نو مونږ ورله سر ماتوو، زمونږ بچو وړوکوالی هغه مونږ نه لیدو، په پیاله یې په ماتولو خو ورله سر ماتوو، چې چیني توی کړي په هغې خو ورله سر ماتوو،
چې نور ګناهونه په هغې ولا کوو خو چې د ځانه ګیره ووهي او د ځانه برېت ووهي او بیا ځان چې دی پوډر پورې کوي او بیا ځان له شونډې سره یې کوي بیا یې د اجړاګانو په شان چې دی په ځان باندې سپرېګان لګي او لنډې تنګې جامې واغوندې او په دې حالاتو کې چې ګرځي نو موږ او تاسو وایي یاره د پلانکي زوی پیدا شوی ما داسې دلګان چې ډېر زیاتون پیدا شي نو مرګنۍ په خاښو واوړي څوکې څه کار ازارېږي هغه خلک چې د کار شي دا خو پرګنې دي چې داسې پیدا کېږي د دې د وجې نه نبي علیه السلام فرمایي چې تاسو کله نکاح کوئ نو په نکاح کې انتهایي سوچ کوئ د بې حیاو او د آزاد خیاله روشن خیاله جنکو سره نکاحونه مه کوئ وجه یې څه ده چې هغه کوم اولاد پیدا کړي نو هغه ټول بې غیرته اجړاګان دوسان دلګان او دغه لعنتیان به پیدا کېږي د هغې ځکه چې مور کله بې حیایي لازمي خبره ده چې د هغې په غېږه کې حیاناکه ښځه حیاناک بچی چې دی دا نشي لویېدی څنګه یې مایي هغه شان یې جایي کو دا مور نظر یې چې دی په پردو سړو نه لګېږي کو مور یې حیاناکه وه ذاکره وه باکرداره وه کو مور یې حرام نه خوړل کو مور یې چې دی د لعنت کارونه نه کول کو مور یې غیبتونه نه کول دوه کسان یې نه جنګول کو مور یې چې دی په قبیلو کې نفرتونه نه هم کول کو مور یې چې دی په لعنت کې سر نه هغه څیزونه او هغه ډول سنګار نه کوي چې په کوم باندې رب خفه کېږي نو دا چې کوم بچی پیدا کړي دا هغه به غیرتمند وي هغه به حیاناکې هغه اجړا نه پیدا کړي خو چې کله داسې نه یو روشن خیاله آزاد خیاله چې په دین په کارونو ورته هم شرم ورځي د دیندارۍ په پورې خنداګانې هم کوي او چې کله د نیکۍ کار کوي نو د هغې کې رکاوټ جوړېږي نو د داسې بې حیا ښځې چې کوم اولاد پیدا کېږي لازمي خبره ده چې هغه ټول بې غیرتۍ بې دینه وي په دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د ښځو په شان ډول سینګار مه اختیاره ولعنتي کېږي د هغوی په شان چې دی دا کار مه کوه اوس چې دی د ښځې ځان ته بنګړۍ اچوي اوس چې کوم اجړاګان دي هغوی ځان ته بنګړۍ اچولي دي هغوی ځان له چې دی ډول سینګار لپاره رنګارنګه کپړې رنګینه ګوري دا هلکان چې دی د ریخمو کپړې اغوستي او ځان سره چې دی په دغې باندې ډول سینګار نبي علیه السلام یو پیره په لاس وکړي سره زر په بل لاس کې ریخم ونیول چې زما د امت په سړو باندې دا دواړه الله حرام کړي دا دواړه پې حرام کړي اوس په بازار کې روان نوجوان به یو کمیس اغوستي دا داسې چې هغه په ټوټل ریخمي او هغه په ښه په ډول سینګار باندې روان څوک ورته اړو دا وایم چې دا ګناه دا پلار بې غیرته ورته هم دا نه وایي چې دا ګناه ده صرف پیدا کېدل چې دی دا فخر ګڼي نور چې دی بیا تربیت نه چې په کومه طریقه باندې تربیت نو چې لږې ورځې تېرې شي بدنامي زمانه کسته جوړ شي دا د مور نه څوک غل نه پیدا کېږي د مور نه چې څوک پیدا کېږي هغې ته څوک په وړومبۍ ورځو باندې ډاکو نه وایي قاتل ورته نه وایي رهزن ورته نه وایي دا یو هم دا خلک بله تربیت دا ورکړي چې پیغمبر خدا فرمایي چې ایاک وقرین السوء فانک تارک به د فحش دوستانو نه ځان وساته د غلطو دوستانو نه ځان وساته د بې غیرتو دوستانو نه ځان وساته فانک تارک به ځکه چې ته به د هغه تعارف او شناخت او د قیامت په ورځ باندې چې الله د جهنم فیصله وکړي نو دی به بیا کرکې کوي او چغې کوي یا لیتني اتخذت فلانا خلیلا یا لیتني اتخذت فلانا خلیلا هی هی چې دا پلانکې ملګری مې په دوستۍ باندې نه وې نیولې نو خو زما د جهنم فیصله په الله باندې وکړه د دې به جهنم ته ورسوي په دې وجه باندې خپل ځان له تقدیر په بدلول غواړي هغه ځواني په کار ده چې افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت بمقدر کا ستارہ جہاں یو فرد چنے دا ملت سورے دے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ہم داسی زوانا متوئی کس کی جستجو آوار رکھتے ہیں تجھے راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو کامتا ہے دل تیرا اندیشہ تو پاسی کیا نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو کس کی جستجو آوار رکھتے ہیں تجھے د چا په سازش باندې آواره شوې د چا په سازش باندې اجرا شوې د چا په سازش باندې بېدینه شوې د چا په سازش باندې لعنتي شوې د چا په سازش باندې پوډري شوې د چا په سازش باندې ډاکو او قاتل او رهزن شوې د چا په سازش باندې بدنما داغ شوې علامہ اقبال ہوتا افسوس وای کس کی جستجو آواره رکھتے ہیں تجھے او تا خپل
شان پته ده چې ته کوم مقام لرې راه تو لاره وي راهرو وي تو راهبر وي تو منزل وي تو لاره وي لارښود وي او مانکې هم وي منزل هم تو وي ته خو د ژوند هر ادا وي هر یو قوت وي هغه درنه چېرته لاړه کام تا دل تیرا اندیشه تو پاسې کیا ستا دا زړه چې دی د کافرو ده طرفین داسې په دغه باندې مرغوب دی کام تا دل تیرا اندیشه تو پاسې کیا ناخدا تو باہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو مانکے هم تو یہ او سمندر هم تو یہ او غاڑے هم تو یہ چرته کې ډوبېږي تا چې دا کافرو تهذیب خپل کړو او د هغوی په ډول سنګار باندې روان بل طرف ته چې جنۍ ته وګورو حیران به پاتې شوي چې رب العالمین دا کمې زمانې طرف ته پاتې شو چې جنۍ خپل صورت ځان له بدل کړو خپلې جامې بدلې کړې چې جامو ته ونه وګورې دا خو ما یو هفته مخکې اغوستې وې دا خو خلکو لیدلې وې او چې دا خو ما په واده کې اغوستې وې زه به دا بیا د خلکو په وړاندې اغوندم ما وې داسې دور د باندې را روان دي چې د زنکدن جټکې دي یوازې په یوازې وجود دی اوس به چې دی دا سیزونه او دا به دي د تن نه به دي دا کپړې لرې کړي دا کم غوږونو ته چې نکالې دی او د مرۍ ته چې نکالې دی دا به درنه لرې کړي او یو څو لمحې بعد به د انتظار د ډېوې ژوند یو سلګۍ پاتې ده کو نور هم راکاږي ستا سبا ته چېرته رسي الله ګواه دی چې هغه زنانه چې هغه دا نخرې پېښې کوي په ګلګت کې مفتي تقي عثماني صاحب یو واقعه را نقل کړې ده یو واقعه را نقل کړې ده چې په ګلګت کې یو کورنۍ وه چې د رمضان میاشت وه او په هغې کې یو جنۍ هغې داسې کار وکړو چې د خور پسې راغله ورته یې وویل چې یاره ډرامه شروع شوه او ډرامې له راځې نو دې سره په لاس کې قرآن او قرآن چې دې سمدستي د هغې نه داسې ټپ تویستو هغه بند او چېرته لاړه او خپلې دغه ته چې دی د خور سره ډرامې ته کېناسته په دغه ټایم کې خور یې چې دی چېرته سوله وروته او چې دا جنۍ چې څنګه دا کار وکړو دا خو د قرآن نافرماني وه چې سمدستي د دې ځای نه لاړه او ډرامې ته ټي وي ته کېناسته ټي وي او عذاب قبر په نوم پې هغه مقالې لیکلي نو چې هلته کېناسته په دې باندې رب العالمین د هر طرف نه چمچکۍ راپارې کړې چمچکۍ پرې راپارې شوې چې کله خور او